ابو الحسن خرقانی رحمه الله زمونږ قشبندی سلسله لوی شیخ تیر شوی دی، لوی بزرگ تیر شوی. هغه یو ځل واعظ کو او د الله د نوم فضائل بیانول، د الله د ذکر او د الله د نوم فضائل او اثرات هغه بیانول چې د الله په نوم کې دومره لوی تاثیر دی، دا تاثیر دی، دا تاثیر. نو بو علی سینا ناستو په مجلس، بو علی سینا فلسفي نو هغه ورته وایي چې یاره ته د الله د نوم چې دومره ډېر فضایل د بیان کړل که نه، خو بس یو ټکی دی که نه، په دې کې به دومره څه اثرات دي. نو ته دومره ډېر فضایل بیانې د الله د نوم، خو بس الف دی لام دی بیا لام دی بیا ها ده، دا څه دي چې ته دومره اثرات بیانې. نو هغه ورته او خر توچی میدانی خر ته پس پويږي د الله په نوم کې څومره اثر. اوس یو ډېر لوی سړی ته چې سړی په غټ مجلس کې خر وایي نو بس دغه غوږونه سره شو د غصې نه کنه او رنګ بدل شو. نو هغه ورته بولی سینا صاحب ولې ته خو ډېر بدل شوې، وای په ډک مجلس کې دی راته خر وایي، غوسه به نه راځي، رنګ به مې نه بدلېږي. دا څو خو ښې اورا ده که نه، ښې اورا مې ووایي که نه، نو ښې اورا ده نو وایي هغې ته دوره دغه کړې نو وایي غوسه کېږم ما چې ما ته دې خر وایي. نو هغه ورته وګوره د خر په ویلو کې دومره لوی اثر و چې ستا بی پی هاي کو او رنګ د تک سور شو، غوږونه د سره شو، د غوسې نه ډک شوې صرف د ښې او د رې په وینا باندې. نو ښې او رې کې په خر کې دومره تاثیر شته چې تا غوسه کوي، د الله په نوم کې به اثر نه. عقلی جواب ورکړه کنه فلسفي. نو دا الله نوم چې د نو ډېر لوی تاثیر لري، ډېر لوی اثر لري. دیو جنا حدیث کې راځي ابو موسی شریف زنو روایت ده قال نبی صلی الله علیه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كم مثل الحي والميت. وای څوک چې د الله تعالی ذکر کوي داغه مثال په شان د ژوندو دی، او چې څوک د الله ذکر نه کوي داغه مثال په شان د مړو دی، مړی دی. تبلیغ والا ملګری چې فضایل ذکر بیانوي نو د ذکر کون کې مثال په شان د ژوندۍ دی او د نه ذکر کون کې مثال په شان د مړی دی. نو دا حدیث وایي، دا حدیث کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي. نو بعض علما فرمایي چې په دې حدیث کې د زړه د حالت بیان دی چې کوم یو کس د الله ذکر کوي داغه د زړه ژوندۍ، او چې کوم کس ذکر نه کوي نو د زړه مړ شي.